बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नन ستاسو په حضور کې یو بهترین تحفه سره حاضر او د هغه تحفه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ګران تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي تر تعالی یو قیمتي او بهترینه تحفه درنکم چې هغه سره الله تبارک وتعالى لس فعلی درکې ستا مخکنی او رستنی ګناهونه زاړه او نوي خطا او قصدن واړه غټ پټ ښکار دا ګناهونه سره معاف شي بلکې ټول ګناهونه سره معاف شي. یو روایت کې ابو داود شریف کې راځي چې د کائنات کې څومره مخلوقات آباد دي په دې ځمکه باندې دین استا ګناهونه زیات یو سره معاف شي. او د ابن ماجه شریف حدیث دی کله شګونه زیات ستا ګناهونه یو بم معاف شي. او یو روایت کې د باران د ساس کو نم زیات ګناهونه سره معاف کیږي. یو روایت کې د سمندرونو د زګونو نه زیات ګناهونه دي سره به معاف شي. او هغه عمل سا عمل دی هغه صلات تسبیح دی. او خپل تر ته فرمای دا روزانه کوا که روزانه نه هفته کې یو ځل کوا که هفته کې نه نو میاش کې یو ځل کوا که میاش کې نه نو کال کې یو ځل کوا که نه نو عمر کې خو یو ځل خامخا وکا. دې ته صلات تسبیح وای. تسبیح ورته ځکه وای چې دې کې تسبیحات وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر. دا تسبیحات وي او دا دومره مشکل مون نه دی. بهترین مون د ټول ګناهونو سره معاف کیږي او آسان دی. صرف 4 رکعات دي. کله چې نیت وکړي 4 رکعاتو ثنا او سبحانك اللهم ولا اله غیرک پورې نو 15 کرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر وي. بیا الحمد بیا سورت نه پس بلس کر دا وي لس تسبیحات بنا 25 شي. بیا په رکوع کې سبحان ربي العظیم 3 کرته 15 کرته نه پس با لس تسبیحات دا 35 شي. بیا په قومه کې سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد پس بیا لس کر دا 45 شي. اوله سجده کې با د تسبیحاتونه رستو دا 55 شي. بیا جلسه کې د 2 سجدو منځ کې به لس تسبیحات وي دا 65 شي. او بیا په دویمه سجده کې دا 75 شي. هر رکعت کې 75 مرتبه راځي. 4 رکعاتونو کې دا 300 مرتبه. دویم رکعت هم داسې وکي بیا دویم رکعت نه پس قاعده بیا دریم رکعت هم په دې طریقه بیا څلورم رکعت هم په دې طریقه. تسبیحات صرف دومره دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بهترین مون دی. نو په کار دار چې رمضان مبارک دی بهترین لمحاتو کې هم روزانه ادا کوو. که روزانه نه وي نو کم از کم جمعې په شپه باندې چې کوم د جمعې شپه راځي په روزه کې نو چې په هغه شپه باندې دا ادا کوو. او کدام نه یو قیمتي شپې را روانې دي د شب قدر ليله القدر چې ورته وایي طاق عدد. اول خو په کار دا چې د اخري 10 شپو کې موږ دا صلات تسبیح وکړو او کنه نو د کم از کم طاق شپو کې خو چې دا موږ وکړو. الله تبارک وتعالى دې منځ کول موږ لره توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.